تاسو خپل په سپیچ کې دې نه وفرمایل چې ستاسو چې کوم فرعي کارونه دي هغه د ډوډیانو پورې دې ځایونو پورې محدود دي. چونکې تاسو خپل په سپیچ کې دا وویل چې تاسو د پیراشي کراچۍ کې او ډوډیانو کې ستاسو والد صاحب او شاته د فیملي چې دغه لای دي. نو زموږ سوال دا دی چونکې دا بیکورډ ایریا تاسو په خپله وکتله ستاسو علاقه چې دغه لایي بډګرام دی. نو غواړو دا سر چې ستاسو د سوشل سیکټر چې کوم فرعي رفعي کارونه دي د هغې مخ دې غږ کوي. په دې حوالې به تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو ستاسو چې دی نو ډېره مهرباني چې تاسو ما ته راغلی دا خبرې ما سره تاسو وکړې چې خپل زړه خبرې تاسو سره وکړو. ټول ناول خو زه فیاض خان ته بیا عدنان فیاض خان ته یو ځله بیا مبارکي راکوم چې نن چې دی نو پوره کابینه چې دی نو ایز ا پریزیډنټ نور کابینه حلف واخیستو. څنګه چې ما خپل مخکې تقریر کې وویل چې امید دی چې دی به څنګه چې د خلکو خدمت به کوي وکیلان چې دی نو دی به هغې کې نمایه کارکردګي ښیي. عدنان ولې کې ځوانه لږ دی ځوانان چې دی نو زیات کار کولی شي. او ستاسو چې دی نو دا کومې خبرې چې وکړې چې زما تعلق چې دی د لایي بټګرام نه دی یا زه دې ځای ته ولې نه کارونه کوم. وګورئ ما خپل سپیچ کې دا ټولې خبرې وکړې چې زما د پیدایش کراچۍ دی خامخا زما چې د نیکو د علي د ډوډیانو دواړو ځایونو کې زما نیا چې دی نو د علي به زما نیا چې دی نو علي نه راغلی به ډوډیانو ته هلته چې دی نو بیا چې دی نو هغلته یې دویم واده شوی و هغه دویم واده نه شو بیا زما پلار پیدا شوی و ځکه زما تعلق چې دی علي سره ډوډیانو سره دی. اوس چې زما نیا چې بیا زیات وخت ډوډیانو کې تېر کړو نو خامخا بیا زمونږ تعلق زیات ډوډیانو سره جوړ شو. نو مونږ به هغه وړیکوالي کې چې دی نو علي ته به هم را چکر کېدو چې زما تره چې دی نو هلته به و زما تره زامن دي هلته ظاهر خان دی غلام رباني دی هغه اوس هم چې دی نو علي کې دي. اوس علي کې دي اوس نو مونږ چې کله به راتلو نو هغو سره یې وو بیا دا ډوډیانو ذهن کې ولې دا خبر راغله اول ولې چې زما پلار چې پیدا شوی دی هغه بیا ډوډیانو کې پیدا شوی دی. هغه چې ډوډیانو کې پیدا شو نو ځکه زما تعلق زیات زما په پلار په وجه باندې ډوډیانو په حساب باندې جوړ شو. نو ځکه زه وایم چې موږ د ډوډیانو زما پلار شپږ دېرشه کاله نوکري وکړه کراچۍ پولیس کې هغه هلته نه ریټایرمنټ واخیستو شپږ دېرش کاله. نو هغې سوچ دغه و چې مونږ واپس به راځو خپل کلي ته راځو. ولې چې هلته چې غټ ښارونو کې خلک پیدا شي بچي پیدا شي نو هغه راتلل بیا دومره اسانه نه وي چې سړی بیا چې دن خپل کلي ته راشي هغه ځانه خبرې ولې چې هغه ټول ایډجسټمنټ هغه ټول کاروبار یا نوکري هر شی چې دی نو هغه غټ ښارونو کې شوي. نو زموږ هم دا خوش قسمتي ده چې مونږ هلته پیدا شوي او بیا هلته یو غریب خاندان نه غریب قبیلې نه تعلق په باوجود چې دی نو نن چې کوم تاسو زما پوزیشن وکتو چې ما خپلې عهدې تاسو ته ووایي چې زه چیرمین د پوره پاکستان د آباد پاتې شوی وم د سینیر وایس پریزیډنټ د فیډریشن پاکستان پاتې شوی وم دا ایم پی ایم این اے ما په خپله پرېښې ده سینیټر توپ هم باندې افر الحمدلله شوی دی. نو خدای زما حق کې دا ښه نه ده لیکلي استخارو په وجه باندې دا څیزونه ما پرېښي دي. نو ځکه چې دا مې پرېښي دي نو خامخا چې الله ما ته چې څومره مال یا دولت راکړو الله ورکړی دی که نه زما خو پکې اختیار یا عقل نشته. دولت چې دی نو په عقل نه ملاویږي دا مطلب تاسو ته ښه معلوم دی. په کار مونږ ته دا ده چې مونږ الله تعالی نه چې دی نو بخت غواړو چې بختور سړي چې دي که نه هغه بیا الله تعالی هغو باندې رحم وي. نو زه هم خپل ځان هغه کې ګڼم ما مور پلار د دوا اخیستې ده نو الله تعالی ما باندې رحم کړی دی. نو خپل په خاندان کې هم چې دی نو ټول نه زیات رحم په ما باندې دی. نو اوس خامخا چې خدای ما باندې دومره رحم وکړو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا دنیا کې دا مال چې دی نه څه به کوم چې مال باندې ټول جنګونه دي ټیک شو چې څومره مال پرېږدي نو دومره آخرت کې حساب نور زیات ورکوي به. نو زما خدای زړه کې واچوله چې زه یو بل دوست سره ډاکټر ادیب رضوي تاسو به نوم اورېدلی پاکستان غټ چې دی نو سرجن دی ایس آی یو ټي کې نو زه هغې سره لاړم یو 2-3 میټینګونو کې چې هغې وی چې زه هسپتال جوړوم. نو 3 میټینګ کې چې دی نو خدای زما زړه کې واچوله ای سړیا چې دی چې دی نو هسپتال جوړوي دی آخرت لپاره ته چې دی نو دا مال به څه کوي. نو خدای زما زړه کې واچوله هغه غرض ما دا فیصله وکړه چې زه هم به دغه رفعي کار کوم. نو بیا زه راغلم نو بیا
بل مې سوچ وکړو چې غټ ښارونو کې خو ډېره دنیا کار کوي هلته خو چې دلته کراچۍ کې لاهور کې اسلام آباد کې پیښور کې دې ځایونو کې خو زیات نو زموږ د کوم ځای کې د پسمانده علاقې دي چې موږ ولې هغه ځای نه سټارټ وانخلو نو خامخا ستاسو ګیله خپل په ځای باندې ده ولې ما تاسو ته ځکه دا پوره کیسه وکړه ولې زما پلار پیدا شوی زما مور پیدا شوی ډوډیالو کې وه نو ځکه زه خپل کلی چې دنه خو ډوډیال دی نو خامخا نو ځکه مې دا ډوډیال سړک سلیکټ کړل چې چې ډوډیال شي بټګرام شالای چې تقریبا تاسو ګورئ یو علاقه ده هېڅ سهولت پکې نشته ښه هلته هم چې دنو ما 80 کاله مخکې چې زما پلار تللی و نو هغه وخت دغه پوزیشن و چې نن تاسو ډوډیال وګورئ هلته یو BHQ هم نشته بیسیک هیلث یونټ چې پکې پکار و که نه هغه هم هلته ډوډیالو کې هم نشته نو زه راغلم نو ما دا سوچ وکړو چې زه به دا ډوډیالو کې د هسپتال جوړ کړم نو بیا ما سوچ وکړو دی به چلی ایستو دی خو زما دا کار نه دی زه خو کاروباري سړی وم کار کوم خپلې پیسې ګټم نو بیا ما انډس هسپتال سره خبره وکړه چې انډس هسپتال کراچۍ کې ډېر غټ هسپتال دی ټیک شو دي هغو سره پوره سیسټم دی نور چلول لپاره ټول دنیا نه هغو پیسې راټولولی شي هغو ته پته ده چې څنګه راټولېږي هسپتال به څنګه چلو ولې چې دا خالي هسپتال دی چې موږ 4 خښتې ودرو موږ به وو چې دا هسپتال جوړ شو ولې دې کې چلول لپاره ډېر لوی اماونټ پکار دي دې لپاره ډېر لوی سیسټم پکار دي اربونه روپۍ پکارېږي بیا وروسته چې موږ اوس کله پورې انسان ته خو نه ده پته چې هغې ژوند څومره دی اوس زما ژوند څومره دی زما ژوند چې دنو زه 55 کال دی وخت زما عمر دی عمر په حساب ګورئ نو نن سبا چې دنو ایوریج چې دنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو 63 ایئرز ایج و نو موږ خو نور حدیثونو خبره کوو نو د مړ کېدو لپاره رسول حدیث باندې نه ځو ٹھیک شو چې موږ د رسول والے حدیث ته لاړ شو شپږ 10 کال 3 کال وروسته چې دنو الله ته موږ ته آواز کړ موږ زیات عمر غواړو ځکه دا ما سوچ وکړو چې زمونږ د عمر کې چې څومره ماته الله توفیق راکړی دی زه په هغه توفیق کې اوس نه چې دنو دا کار شروع کوم ځکه مې انډس هسپتال ته لاړم چې بھائی دا تاسو صوبالو وای نو ځکه د هسپتال جوړوم الحمدلله ډاکټر باری چې دنو دا مشر دی ډاکټر باری ما سره راغی ما سره کلی ته راغی هغه زه یو کتو نه هغه وی چې زه به هم بورډ کې کړم نو ما اول زه سیو ضرور ما نو ما اختیار نه دی چې زه تا سره کمټمنټ وکړم بیا الحمدلله چې الله له منظور و نو هغه لاړ بورډ ته پټه پکړل نو هغه انډس ډوډیال منچرا چې دنو اپروف لا چې ټیک زموږ به دا چلو نو بیا یو ځای د ما دلته یونیورسټۍ سره ما ځای واخیستو اته کناله یو ایکړ موږ کراچۍ غټ بلډینګونه جوړوي ایکړ اته کناله باندې مو چې په هغه حساب باندې به جوړ کړو بیا هغه ارکیټیکټ وایي چې نه دا نه غټ ځای واخله څلور ایکړ نو بیا الحمدلله سی پیک باندې موږ 32 کنال ځمکه چې دنو سی پیک باندې واخیسته انډس هسپتال لپاره هغه کې به 200 بیډ هسپتال ان شاء الله په حکم سره به جوړ شي ادا څنګه چې موږ تاسو ته د هنر فاونډیشن خبر وکړه نو هنر فاونډیشن والو چې د اسلم خالق صاحب دی ډېر ډېر سیستم دی چې تاسو یوټیوب باندې لاړ شئ چیک کړئ نو هغه افیلیشن انګلند سره دی سرټیفیکیشن بس تاسو انګلند سره کیږي نو دا خدا نه دی چې ډوډیالو کې جوړیږي نو بټګرام الکان له داخلن ملاویږي دی الای الکان له داخلن ملاویږي دی الای اچدنو چې هغه هسپتال ته راشي ډوډیالو ته هغه د علاج باندې کیږي دا خو پورا هزارې لپاره دی ډوډیال خو د هزارې اسیم سنټر دی منځ دی کنه جی د تاسو منځ ته راځي کنه نو التنه به خلک راځي دی الای نه کوستان نه به خلک ځي نو ټول د منځ به دا پروزي نو هغه ان شاء الله تعالی تاسو دا دعا کوئ چې التم خدای د توفیق راکړي چې زر ته زر د هسپتال د کمپلیټ شي هغه غټي منصوبې دي هغه چې دنو لګیا دي لا ډیزاینینګ دا د فیس کې دي نو زه مخکې راځو کې راغله منو ما یو 25 ډاکټران کراچۍ نه راوستي د غاښونو والا سترګو اپریشن والا انور جنرال ډاکټران نو موږ 2 ورځې کیمپ لګولو زما کو وړیالو هغه چې کیمپ لګاو نو هغه کې موږ ته اندازه دا وشو 2 ورځې کې 5,500 مریضان راغلي چې موږ دا وکړه الکه 2 ورځې کې 5,500 مریضان نو دومره څومره سختي ده دې کې دا خلک زموږ څومره مجبور دي نو بیا ما المصطفى هسپتال د کراچۍ کې حاجی حنیف طیب به تاسو نوم اورېدلی د فیډرل منسټر پاتې شوی دی هغه خپل ژوند چې د کار لپاره وقف کړی دی کنه ډېر خدای نه یې دو والا کاست نو ما وی چې حاجی صاحب د المصطفى هسپتال ته وای ته به ټول عمر چلای نو زه دا دله جوړوم فټافټ نو هغه وی چې ټیک شو نو بیا ما چې د نور دا نن سبا کار الحمدلله شروع دی دا ګول مسجد دی ډوډیالو کې څنګه هغه نه مخامخ تاسو وګورئ دا کار شروع دی الحمدلله هغه هسپتال کار شروع دی بیا دا څنګه مهونر فون دا خبر وکړه اس او اس والا دا یتیمانان بچي
نو مخامخ یو نیم سوه بچي دننه اوسېږي د هغو ذمهواري واخیسته چې د دو بچو چې دونه مور او پلار نشته اوسېږي نو هغه ذمهواري نو اوس دا ډوډیالو کې دا ذمهواري نه ځکه واخیسته چې زما د مور او پلار ډوډۍ خلي ما خپل تاسو نیکو والا خبره کوئ زه د مور او پلار والا خبره سر د دغه ووایي سر چې تاسو د مور او پلار چې کوم ښار دی کوم کلی دی په هغې باندې خو ډېر زیات څنګه چې تاسو د سوس خبره وکړه د هسپتال خبره وکړه موږ غواړو دا چې ستاسو بیسک وینه خاوره چې دا خوندي ده موږ غواړو که دې ځای کې زمونږ د پټګرام چې کوم یتیمانان دي هغې دپاره داسې د سکول یا داسې یو دغې تاسو دې باندې که سوچ وکړئ نه زما سوچ چې ده نو ایس ایچ او صاحب ما سره ناست و دننه مونږ یوازې ځان کې د ډېرې خبرې وکړې هغه هم په دغه ما سره دای خبرې کړې دي کوم خبرې تاسو کوئ هغه هم زما چې ده نو ذهن جوړ کړی دی تاسو ما سره خبرې وکړې زما ذهن جوړ شو نو انشاءالله دا خبره په زما په ذهن کې به تاسو ما ته دا کوئ اول چې کوم دا زما چې کوم شروع کارونه دي که نه ولې چې هغه بیا ټول ډسټرب کېږي چې یو ځله باندې ټول شروع کېږي نو هغه یو نه پوره کېږي بیا دا دوا کوي الله چې دنو مال توفیق راکړي ما خپل ژوند چې دنو دې کار لپاره وقف کړی دی سیاست کو تاسو ته ما وایي که نه زما په قسمت کې نشته هغه استخارې شوي دي درې استخارې کړي دي ځکه مې انکار کړی دی نه زه ایم پی اے جوړېږم نه جوړېږم نه سینټر جوړېږم تعلق مې ټولو سره دی چې څومره پاکستان کې دا وزیران دي که نه ټولو سره مې یاري دوستي ټولو سره مې تعلق دی الحمدلله ټول بیوروکراسي سره مې دوستي ده تعلق دی خدای ډېر غټ عزت ورکړی دی زه دې قابل نه وم ولې الله زما حیثیت نه ماله زیات عزت ورکړی دی دې کې د الله رب العزت چې د نو څومره شکر ووایم نو هغه کم دی دا زما تاسو سره ضرور کول دی وعده ده چې خدای دې وکړي دا کارونه کم از کم چې دا اوس به کې اخیستې شوي دي الریډي چې دو باندې یو هسپتال باندې اوس کار شروع دی خدای دې وکړي چې دا یو فټافټ کمپلیټ شي دا وچلېږي د خلکو ته فوري ریلیف شروع شي ٹھیک شو هلته زموږ د خویندې میندې چې دنو چې یو ځای کې چې دنو د دوسو مسایل راشي د دو اجزا نشي تللی سړی خو بیا هم منډې وایي یو نه یو ځای تلی شي دا خو وګورئ که نه زموږ رواجونه داسې دي هغه اجزا نه هېڅ نشي کولی نو دلته کم از کم ما ټول نه میکسیمم سایډ چې دنو ګایني ته ورکړی دی چې ګایني چې دنو 24 آورس چې دنو ګایني به هسپتال کې ډاکټر به دلته اوسېږي پراپر چې دنو سرجري مې هر څه پکې موږ دا سوچ کړی دی نور چې څومره جنرل خو ریکوایرمنټ دي ولې مین چې دنو موږ ګایني دی کړی دا ښځو ته دا معاملات چې دنو ورسي دا تاسو دوا وکړئ چې هغه خدای as soon as possible چې دنو هغه دې جوړ کړي نو خامخا د ټوله تاسو زما رونه یې بډګرام هم زما خپل دی الی هم زما خپل دی نو ستاسو پښتون نور ما سوچ زما وسه کېږي انشاءالله زه به ضرور کوم بزنسمین راز چې دنو ما ښه تاسو ته دي تاسو په زما سپیچ کې اورېدلی نو ما څو غریب پلار زوی وم ما په فوټبات باندې فراقونه هم خس کړي دي ما شرم نه دی کړی پولیس افسر زوی چې دنو نورمل دا څیزونه نه کوي ما چې دنو د عید کارډونه سټالونه هم لګولي دي په 500 روپۍ باندې مې هغه هم خرڅ کړي دي ما له به شرم نه راته زه به 4 بجې تلم ایرپورټ ته هلته نه مې ډالر ای فام به تاسو څه خبر ای فام نه خبر یې که نه خبر هغه به ما 4 بجې اخیستو بیا به 9 بجې ډیوټي فری شاپ ته زه راتلم هلته نه به ما دا کار کوم هلته په فوټبات باندې به ما ګاډو وروستو منډې وولې دا ټول کارونه ما کړي دي زه 50-60 ریال تنخوا باندې سعودي عرب ته تللی وم تبوک کې مې نوکري کړې ده ایز ا لیب ټیکنیشین وم هلته غنمو کمپنۍ کې به وم چې غنم به تودل نو بیا به هغه مدیر وي چې دا صفا برشونه به لاس کې و ډنګرۍ به چولې به پوره روډ به صفا کوم دا ټول کارونه ما کړي دي چې کله تاسو نه شرمېږئ یو کار نه کار کې هېڅ شرم نشته چې نن سبا خو اصل کې خبره دا ده زموږ خلک چې دنو کارونه شرمېږي چې هلکه دې کې خو زما خبره دې کې خو زما عزت خرابېږي کار کې څه عزت خرابېږي چې ته خپله مزدوري کوې عزت خو خرابېږي چې ته غلا وکړه ډاکه ووهه یا نور څه بد کار وکړه هغې کې خرابېږي دې کارونو کې هېڅ عزت نه خرابېږي یو خو زما دا ده چې ما شورونه ما شرم نه دی کړی په خپله سرکاري زو کې پیدا شوی ما سرکاري پولیس افسر زوی یم ولې نشه مې په ژوند کې نه ده کړې الحمدلله دې څیزونه هم خدای پاتې کړی نه سګرټس کوم نه شراب نه څښلي دي چېرته ژوند کې دې ټول څیزونه نه الله پاک ساتلی وم بیا چې دنو کرډیبلټي چې کله ته ستا کرډیبلټي ده که نه دي نو خلک در سره بروسه کوي چې ستا خپل نوم خراب کو نو بیا خلک در سره بروسه نه کوي چې تا سره خپلې پیسې نشته د پلار پیسې نشته که نه خلک تا ته پیسې ورکوي
چې اوستا نوم ښه د تعالی کار کول راځي د پیسې خیر د موږ نه واخلي چې هغو پیسو خیال به هم کوي هغو له به ګټې هم راکوي ځان له به هم ساتي نو ما دغسې چې نو 80,000 روپۍ باندې مې کار شروع کړی کولو چې نو بیا 80,000 نه بیا 2.5 لک روپۍ باندې مې منی چینجر شروع کړو بیا چې نو دغسې بلډر کار مې شروع کړو نو رو په کلار کریډیبلیټي او وداوټ انټرست سود نه به ځان ساتئ چې سود نه تاسو ځان وساتو نو هغې کې به برکت کار کوي چې سود کې انویسټ لای نو بیا به صرف بینک لپاره ګټئ او یو ورځ چې د نو تباهي ده دغه 2 سیزونه دي هغې باندې چې عمل کوئ نور الله نه غواړئ خپل سوچ صحیح ساتئ نور چې دنو بیا چې قسمت کې ستاسو الله لیکلي دي هغه به خامخا تاسو ته ملاوي مشکلات راغلي نه دي چې مشکلات هر ورځ راځي ټیک شو دي ولې د پاکستان کې چې اس کارون کوي که نه هغه بغیر د مشکلاتو نه دي ټول کارونو کې مشکلات دي بیوروکراسي مشکلات شروع هم راغلي نن پورې هم راځي پولیټیکل خلکو چې دنو چې یو افیلیشن در سره بل دي نو باید در سره مشکلات راځي ولې هغه چې دنو هغه صلاحیت تا کې پکار دی چې هغه ته ټیکل کوي څنګه نو الحمدلله پوره رس چې دنو موږ بیوروکراسي سره هم ټیکل کوو مسلې او پولیټیکل خلک چې دنو څومره دي نو هر پارټي والا تقریبا 11 دوستان دي نو سغو بس مشکلات کوي چې مشکلات کوي نو ماښام بیا ولیم چې نو بس دا خبره ده دي هغه کوم چې تاسو بیا چې دریاب ته چال وای کنه بیا په خپل چې تاسو پته لګي چې څنګه ته ترک کوله سر تاسو خپل سپیچ کې عمران خان او سره ذکر کړی جی بیا چې تاسو استفاده کوئ مې دې دغه شاته شوي دا موجود چې ګورنمنت روان دي حالات چې کوم دي ملکی هغه خراب طرف ته روان دي هر سړی چې کوم دی متوسط طبقه والا هم ژاړي مالي طبقه چې کوم دی هم ژاړي غریب سړی پاسې ژاړي دې حالت کې تاسو د عمران خان چې کوم دی ګورنمنټ دغه دې ته کوم نظر کوي دا څه طریقې سره روان دي لکه مخکې حالات ښه کېدو طرف ته روان دي خبره دا ده جی چې تاسو به د عمران خان سپیچ اورېدلی مخکې چې کوم پاکستان 2.5 کاله مخکې په کوم حال کې ملاو شو نو موږ ډیفالټر والی پوزیشن ته را روان وو چې خامخا چې تاسو کله چې چاله هارت اٹیک وشي که نه نو تاسو به اول چې د هغې سرجري کوئ چې سرجري ریکوایرډ دي نو زمونږ په ملک هغه وخت هغه حساب کې عمران خان ته ملاو شوی و چې هغه وخت چې عمران خان ټول نه سخت خلاف و زما IMF ته نظم چې به قرضې نه اخلم ولې چې کله کرسۍ ته رالی نو بیا عمران خان ته د هغې پرابلمس معلومات پته ولګېده نو تاسو دا وګورئ نن زمونږ ملک چې دنو صحیح ده عام خلکو لپاره دا تکلیفونه بالکل د وخت دي مهنګای ډیره زیاته شوې ده بیروزګاري چې دنو زیاته شوې خو تاسو نشي ویلی ولې مهنګای ده بیروزګاري خو چې دنو رس د هغې ټول ایجنډه یې دا ده چې روزګار څنګه ملاو شي چې هغې دا سوچ نه وي نو خامخا چې دنو یو کروڑ نوکریانو خبره عمران خان کړې وه هغه چې دنو کنسټرکشن ته زموږ سیکټر ته اوس ریلیف ورکړی دی 31 دسمبر دپاره تاسو ته معلوم ده چې یو پیکیج و هغه پیکیج ختمېدو نو موږ خپل ریکویسټ هغو ته وکړو چې دا خو کرونا وه دا کار خو کرونا واخیستو دې خو ریلیف موږ ته میلاو نه شو نو هغه بیا 30 جون دپاره هغه ریلیف ایکسټینډ کړی دی چې هغه ریلیف کې سړی ځي نو هغې نه چې کوم د بله توره پیسه ده توره پیسه څه ده زموږ توره نه وي بیسیکلی ټیکس زموږ ټیکس نظام داسې دی چې 100% خلک ټیکس پیسو خیي نه هغه ګرې ایریا والا پیسې چې دنو هغو ته اجازت ورکړې تاسو استعمال کړئ ټولې دا پیسې کنسټرکشن کې نو هغه لګیا دي داسې پالیسیانې هغه لګیا دی ولې زموږ چې کوم 80 کالو نه بیوروکراسي ده هغه بیوروکریټس نه غواړي چې دا ملک چې دنو په ایمانداري باندې وچلېږي نو بیوروکریټس چې دنو هغې سره نه دي چې هغه څومره هم کوشش کوي ولې چې دنو هغه مجبوره دی یوازې کس دی هغې باندې چې اپوزیشن والا هم چې څومره کسان دي څوک ګوته نشي اوچتولی چې دا عمران خان چې دنو دا کرپټ دی نور چې کوم دا دو پارټیانو لیډران دي چې زما خیال دی چې تاسو میډیا والا تاسو په خپله زیات پوهېږئ چې هغو نوم باخلی نو خامخا چې دنو هغو ته څوک ښه نشي ویلی ایمانداري په حساب باندې ٹھیک شوه نو دې له وخت پکار دی ولې موږ ته ملک کې عمران خان شان دی لیډر ضرور پکار دی چې کوم اول ایماندار وي چې مشر ایماندار وي که نه په کلار رو چې دنو څیزونه بس ښه کېږي دا 80 کالونه ملک تباه شوی دی خراب دی ادارې ټولې تباه دي چې څو پورې تاسو ادارې جوړې نه کړې که نه یوه اداره پاکستان کې ده چې د فوج دی
یو فوج اداره پاتې ده نو خو دا ټول ادارې تباه دي چې څو پورې هغه ادارې خپل په ځونو باندې کار ونه کړي دا ملک موږ ترقي نشي کولی دا خالي د عمران خان خبر نه ده عمران خان کې صرف دا ایڈوانټیج هغه ځان لپاره څونه جمع کوي نور خلک چې راځي هغه خپل ځان لپاره لګیا دي زه عمران خان کابینه کې ډېر خلک پیژنم دے آر ډیډ اونیسټ هغه اس پکې دانش نشته هغه کوشش کوي چې ادارې سم کړي اوس زما اعظم سواتی صاحب زما کور کې و فیډرل منسٹر چې د ریلوے د دې وخت هغه سره ما زما 3 ورځې مخکې ډېرې ډیټیل خبرې شوې دي یقین وکړئ تاسو د اعظم سواتی صاحب چې دنو هغه په خپل خدای هغه ته ډېر ورکړي دا هغه بریګي کې ډېر لوی کاروبار دی هغه هم پیسو سره هیڅ غرض نشته هغه کوشش دا کوي چې د ریلوے چې دنو تباه شوی د ریلوے چې دنو څنګه دا سم کوم هغه ته لار نه ملګریږي په خپل فیډرل منسٹر دی منډي وای په دې عمر کې کوشش کوي نو دغه سه عمران خان د خلک کوشش پوره کوي لګیا دي ولی لا الله حکم نه دی چې یو ځل شپه په شپه چې دا ټول سيزونه ختم شي IMF او د ورلد بانک FATF دومره پریشرز دي خامخا چې هغه اجست دونه مجبور دي چې IMF نه به قرضه ومخلي ولې دا سوداو کوي چې زموږ ډیفیسټ چې د امپورټ او ایکسپورټ مخکې چې دنو 1/3 تقریبا د 25 بلین چې دنو ایکسپورټ او US ډالر چې دنو 55 بلین امپورټ زموږ نو مور دین چې دنو 100% نه زیات زموږ ډیفیسټ نو ځکه به موږ څخه به قرضې نه وي زموږ به دا تاسو څو ډالر چې دنو ایثار شو دی ځکه کنه مخکې ان نیچرل ډالر هغه وخت اوس چې دنو د خلکو وې 200 ته بزي 160 نه بیا 152 ته راغلي ٹھیک شو دا تاسو دې سيزون لپاره ټیم پکاري خپل سیستم جوړولو لپاره نو ان شاء الله موږ امید لرو چې عمران خان ضرور تکلیف دی عام خلکو له تکلیف دی هغه ټي وي باندې راځي خلکو نه تاسو کوي خلک دای وي استاد باخذ کتلی چې هغه ته وایي عمران خان صاحب आप हमें सिर्फ घबराने की इजाज़त दे दें कि आप कहते हैं कि घबराना नहीं है इतनी इजाज़त दें कि हम घबराना शुरू कर दें अगर तक खबर मालूम दी हर जुमेरात का इमरान खान मुझ सर मीटिंग कही थी थर्सडे एवरी थर्सडे मीटिंगों ने कहूँ नो अगे तक प्रॉब्लम्स या गुल गया खू लिख गया थी इंशाल्लाह उम्मीद दे कि इमरान खान च दोनों मुल्क बस समझ नहीं इमरान खान